درې مسافر ملګري. د عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی. دی وایي ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې فرمایلی پخوا زمانه کې درې کسان په سفر روانو. شپه پرې راغله نو یو غار ته ننوتل. ناڅاپي یو کاڼی وښوید او د غار خولې ته وغورځېد. د غار خوله بنده شوه. لقد سد علينا الكهف، لقد سد علينا الكهف. هيا ادفعوا ادفعوا يا الله يا الله يا الله. دوی چې هر څومره خپل کوششونه وکړل کاڼی لرې نه شو. دوی په خپلو منځو کې دا فیصله وکړه چې هر یو خپل ښه کار بیان کړي او دعا دې وغواړي چې د غار له خولې نه کاڼی لرې شي. د یو روایت الفاظ دا دي چې تاسې لږ غوندې فکر وکړئ او داسې کوم عملیات کړئ چې تاسو د الله جل جلاله د رضا لپاره کړی وي او هماغه عمل واسطه وګرځوئ او د کاڼي د لرې کېدو دعا وغواړئ. د یو روایت الفاظ دا دي چې د کاڼي د غورځېدو له کبله د غار نشان ختم شو. هیڅوک نه پوهېدو چې چېرته یو. په هغو کې یو تن وویل یا الله زما مور و پلار ډېر سپینګیري او ضعیفه شوي وو او ما د شپې د خپلو اولادونو څخه مخکې اول هغو ته شیدې ورکولې. یوه ورځ را باندې غره کې د لرګو په تلاش ناوخته شو. ماښام چې راغلم هغوی ویده شوي وه. ما څاروی ولوشل او چې هغوی ته مې د شیدو پیاله یوړه دواړه ویده شوي وو. راویښول مې مناسب ونه ګڼل او د دوی څخه مې اول خپل اولادونو ته شیدې ورکول هم خوښ نه کړل. ورته ولاړ وم چې خپله راویښ شي. اولادونه مې په پښو کې لغړېدل او ژړېدل تر څو چې سهار شو او هغوی د خوبه څخه راپاڅېدل. اطلب رضا الله في رضا الأبوين فرضاهما. زه ورته انتظار وم بیا هغوی خپلې شیدې وڅښلې. یا الله که ما دا کار خاص ستا د رضا دپاره کړی وي نو زموږ څخه دا تکلیف لرې که. ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. ګټه لږ شان وښویده خو دومره لرې نه شوه چې دوی د غاره څخه راووځي. الغوث النجدة الغوث النجدة الغوث أدركونا يا لا يسمعنا أدركونا يا ناس الغوث أدركونا الغوث الغوث أنجدونا. بیا بل وویل یا الله زما د یو تره لور وه چې ما ته د ټولو خلکو څخه ګرانه وه او په بل روایت کې دي چې دومره ډیره مینه مې ورسره وه څومره چې انتهایي مینه یو سړی د یوې ښځې سره کوي. ما به ورڅخه د وصل تقاضا کوله خو هغې به انکار کوه تر دې چې هغه په سخته قحطۍ کې مجبوره شوه. زما څخه یې څه پیسې وغوښتې. ما په دې شرط 6 دیناره ورکړل چې زما خواهش به پوره کوي. هغې ومنله. بیا چې کله ما قابو کړه او بل روایت کې دي بیا کله چې زه د هغې په منځ کې کېنستم راته یې وویل
د الله څخه وبېرېږه او دا مهر په ناجایزه مه ماتوه. د دې خبرې په اورېدو ځنې لرې شوم. حال دا چې هغه زما ډېره خوښه وه او هغه دینارونه مې هم ورته پرېښودل. فانصرفت عنها. یا الله، که ما دا کار خاص ته د رضا دپاره کړی وي، دا تکلیف زموږ څخه لرې کړه. عنا ما نحن فيه. ګټه نور هم وښویېده، خو دومره نه چې هغوی د غاره ځنې وتلي وای. الله اکبر، الله اکبر. درېیم وویل: یا الله، ما د یو کار دپاره څه مزدوران نیولي وه، نورو ته مې خپله مزدوري ورکړه، خو یو سړی ولاړی، د هغه مزدوري راسره پاتې شوه. ما د هغه په پیسو تجارت شروع کړ او د هغه مال ډېر زیات شو. څه موده پس هغه سړی راغی او د خپلې مزدورۍ تقاضا یې وکړه. ما ورته وویل: دا څه مال چې ته وینې، میږي، بزې، غواګانې، اوښان او غلامان، دا ټول ستا مال دی. هغه راته وویل: خندا راپورې مه کوه، زما مزدوري خو لږه وه. ما ورته وویل: خاندم نه، واقعي دا ټول ستا مال دی، وړه. هغه ټول مال روان کړ، هیڅ شی هم پرې نه ښود. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. یا الله، که ما دا کار خالص ستا د رضا دپاره کړی وي، نو زموږ څخه دا تکلیف لرې کړه. ګټه لرې شوه او د غار خوله مکمل خلاصه شوه. درې سره ملګري راووتل او په خپل سفر روان شول. ګرانو مسلمانانو، دا قصه مکاشفة القلوب کتاب د بخاري شریف او مسلم شریف څخه را نقل کړې ده. ګرانو مسلمانانو، په دې قصه کې موږ ته دوه درس دي. اول درس دا دی چې په ژوند کې چې هره نیکي کوي ضایع نه ځي. او دویم درس دا دی کله چې هم په تکلیف کې شي، الله سبحانه وتعالی ته خپل نیک اعمال وسیله کوه.